بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ما طرفنا ټول مسلمانانو ته پښتنو ته د غټ اختر مبارکي یم. ټولو دې مبارک شي، هغه که په وطن کې دي او که په سفر کې دي. ټولو ته زه د زړه د کومې نه د اختر مبارکي یم. الله دې وکړي، الله دې تاسو د قربانۍ په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. عزتمندو، مونږ چوټۍ خبره داسې وه چې په دا ویډیو کې ځکه شیر کوم چې بعضې خلک بیا لرې لرې نه راشي، غریبانو کریم لري ولګي تکلیف شي. بیا زه موجود یم نه، نن د اختر ورځ ده انشاءالله. نن نه مونږ چوټي یو تر 31 تاریخه پورې به زمونږ چوټي وي. نو مطلب دا چې را روانې هفتې هم نه بلې هفتې په ورځ باندې به مونږ علاج شروع کېږي، یعنې اتوار په ورځ باندې به مونږ علاج شروع کېږي 1 تاریخ نه. نو چې څومره خلک دي هغه دې هسې نه راسي، ځکه چې کرایې به هم لګېږي، تکلیفېږي به. زه به موجود یم نه، ما به 2-3 ځایونو ته ویزټ وي، تګ وي، نو هغې د وجې نه زه په کلي به نه یم موجود. نو الله دې وکړي، الله دې مونږ ته تاسو هېڅوک کوم نه محتاجوي. الله دې تاسو لا په خپل کور کې د خپلې لارې دارو کړي. الله پاک د هېڅوک کوم داسې نه کړي چې خپل کور نه وځي. ډېره مجبوریانې درومي یو بل له. الله پاک ته تاسو په خپل کور کې شفای کامله درکړي. و الله نه ورته مونږ دعا او بل دا چې چا څومره قربانۍ کړي، اول دې الله په خپل دربار کې قبول کړي. او هغې سره چې کوم تکبیرات دي، هغه تکبیرات چې نه هېر نه شي، هغه دې لازماً وکړي. زنانه دې په پټ اواز باندې کوي او سړي چې کوم دي هغه په تیز اواز باندې کوي. الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. دا تکبیر به تاسو هر مانځه نه بعد یایو تر څلورمې ورځې پورې، نو چې دا تکبیر دې نه هېر نه شي. والسلام.